بسم الله الرحمن الرحیم او السلام علیکم ګران اردوونکو د اف ام 93 رادیو د لوړ غږ دی او زه خالد منصور یم. پروګرام نیوز راوند اپ ته او څنګه چې تاسو ته پته ده په دې پروګرام کې ما سره زما مرګره زما سینیئر په دغه باندې علب خان شرپو هم موجود وي. شرپو پروګرام کې تار کلی ویم. ډیره زیاته مننه ټول اوریدونکو ته کتونکو ته سلامونه وي. ډیره زیاته مننه. علب خان شرپو پروګرام په باقاعده توګه باندې شروع کوو. د په خیبر کې د پښتنو جرګه شوې ده. په دغه جرګه کې څه خبرې مخې ته راغلي دي، په دغه باندې به خبره اترې کوو. د استادانو په احتجاج باندې به خبره اترې کوو چې کوم د هغوی متوقع احتجاج دی. ورسره چې دلته کې نور څه زمونږ دغه راغلي دي، میسیجز راغلي دي د خلکو، په هغې باندې به هم خبرې کوو. خو شروع به د جرګې نه کوو. ورسره به د خیبر پښتونخوا دغه نه به ورسره خبره کوو چې یاره خیبر پښتونخوا حکومت په دې جرګه کې په دې څو ورځو کې کوم کردار ادا کړ، او ورسره به کوم په پاکستان کې چې د شنګای تعاون کانفرنس شروع کیږي د هغې حوالې سره به خبرې اترې کوو. ورسره به د کوم د پاکستان تحریک انصاف چې په 15 تاریخ باندې کوم احتجاج دی، یعنی سبا د پاره چې هغوی کوم د ډي چوک د احتجاج اعلان کړی، په هغې باندې به خبرې اترې کوو. نو شروع به د جرګې نه کوو. څه جرګې له ورلې څه دې ولیدل، څه دې وکتل، څو شو څو نه شو، کوم چې خبره کېده یا کوم شور چې و چې یاره دا به نو هغې خو بس زما په حساب باندې چې کوم د 80 کسانو هغه یو ګرینډ کونسل اناونسمنټ یې وکړو او وایي چې دوی به حلف برداري وکړو، پس هغې نه بیا تګلاره جوړوو. ډیره زیاته مننه خالد منصور. دې کې 22 نکات ایجنډا چې کومه ده هغه وړاندې شوه، کومې مطالبې وې هغه 22 وې. خو په 22 کې 2-3 مطالبې داسې دي چې هغه د نه منلو دي، یعنی او د نه زغملو هم دي. هغې کې دا ده چې د پښتونخوا نه د فوج وځي. نو د پښتونخوا نه چې فوج وځي نو بیا به دا نه زغملو نه منل، دا ته به دا فیصله کې لکه دا ستا ده که نه د چا ده؟ د منلو نه ده، دا نه آیین مني نه قانون مني، دا صوبه به ته ساتې څه د دې صوبې به بیا ته واکداري کې، ته به زما تحفظ کې، ته به ټوپک راخلي. دا ګوره دا څېړونکي وایي که نه، څېړونکو دا په دې باندې خبره کوي، په دې خبره کوي. زه تا ته خبرې کېږدم بیا به ته خپلې خبرې وکړه که نه، خیر دی. دا وایي نه ستا خبرې روانې دي که نه، ته وګوره داسې دغه شانتې خبره کې. نو یو خو دغه ده چې نه منل نه زم چې نه منل چا دې تاله د اختیار چا درکړی چې تو منو یا ممنه په یو شان یا د تاسو خدای په یو شان هم نه منل کیږي کنه چې خبره د من نه منلو د نو څه به تر منی ته چې پوج د دې نو زمانی ده خو چې پوج شپې تور ځکه نو وطن بیا به منګو باسو نه بیا بس کې هغه سر بډزه کې پوج سره بیا جنگي ګډه به کې وسره دا نن چې په دې بنو کې دا بمی 14 نو شو د پولیس په دغه باندې چې دی وخت پوج موجود هم دی او بیا انداسې حالت کیږي. نو پولیس التزام خپل تحفظ یقیني کولی شي، خپل ځان مې پوزول شي. زه په دې باندې خبره تا کوم چې دیګه دا دغه شو چې پوج دی پښپېتو روزو کې اوزي مجاهدین دی په دې صوبه کې چې کم دی پښپېتو روزو کې اوزي. نن احسان الله احسان چې کم دی یو کالم نگار دی، کالم لیکلی چې دا خو دا سره چې د اسټابلیشمنت او د پاره استعمال شو چې ساغوي غوښتل چې طالبان دیوزي، دا اسټابلیشمنت دا پوجم غواړي، دا ورسړي غواړي. زه په دغه دوه نکاتو باندې خبره ترې کوم چې دا کم دوه نکات، یو دا چې پوج دیوزي دویم دا خو پوج نه وته نو بیا به منګ وباسو. نو ته بیا څنګه وباسي، په کومه طریقه به وباسي، ته ماته د وایې. ګوره علب خان لومبي خبره خدا ده چې کله د جرګې خبره کېده نو د جرګې متعلق دا خبره مخ ته راغله چې په دې کې به یوم غیر آئینی غیر قانوني خبره په دې کې نه کېږي. ټیک شو، دا خبره پکې شوه. هم په دې باندې اګریمنټ شو، هم په دې اګریمنټ باندې دوی ته اجازه ورکړل شو د جرګې. ام الولیم دغه خبره وکړه، وزیر اعلی صاحب هم دغه خبره وکړه، ټولو دا خبره وکړه. اوس چې کوم خلک په قانون او په آئین باندې پوه دي هغې ته دا پته لګي چې دلته کې په هر صوبه کې په هر ځای کې فوج چې دی نو دا د صوبایي حکومت په ریکویسټ باندې راځي یو ځای ته. فوج چې دی نو داسې نه چېرې لکه د دوی خپله مرضي ده، خپل ملک ده چې کوم ځای کېړه غواړي هغه ځای کې به هغوی ناکه لګوي، او چې کوم ځای کېړه غواړي هغه ځای کې به هغوی کیمپ لګوي، او چې کوم ځای کېړه غواړي لکه داسې رښتیا څخه ناپرسان هم نه دی. ګوره فوج چې راځي کوم علاقې ته راځي، یو ځای ته راځي، نو دا به د صوبایي حکومت په ډیمانډ باندې به راځي یا د هغه ځای په د هغې انتظامیې په ډیمانډ باندې به راځي. نو چې کله یو شی په آئین په قانون په توګه اوس که خیبر پښتونخوا ولس وایي چې موږ ته د فوج د سکیورټي ضرورت نشته دی، نو بس ټیک ټاک هغوی به لکه د هغې سره به هغوی خبره وي، هغې دا خبره کولی شي. خو که نه یو تنظیم راپاسي هغه وایي چېرې زه دا منم او دا نه منم، نو دا واقع ده چې دا نه منل خبره ده. لومبي خبره
دویم نمبر خبره دا ده چې لکه دلته کې دا خو به سبب بل یو سړی راپاسې هغه به وایي چې زه د وزیر اعلی نه منم ډېرې کور ته ځي زه د پولیس نه منم ډېرې کور ته ځي او که نه ځي نو لکه بیا به ورسره زه جنګ کوم ګوره د دې نه مخکې صوبایي حکومت اګریمنټ وشو خبرې اترې وشوې په هغې کې داسې وشوه چې لکه ډېرې چیک پوسټې چې وې هغه ختمې کړی شوې ډېرې چیک پوسټې چې دا ختمې کړی شوې په کم ځایونو کې چې زیاتې وي هغه لرې کړی شوې نو دا خو دا ډیمانډ که دوی لکه د صوبایي حکومت نه کوي صوبایي حکومت به ورسره کینی کمیټي په سره کینی په دې وسره خبره کوي خو بیا خبر خو کنه ته خپل هټ درمي کې او چې زه دا شی نه منم نو دا نه منلو خو راکبه ورته جواز ګوره یو ځای ته گورنر لاړو یو ځای ته وزیر اعلی لاړ شي ملولي وی چړومبي موږ ته پاکستان دی ډیر زبردست بیان پاغه دغه کې ورکه چړومبي پاکستان دی بیا چې کوم دي دا نورې خبرې دي دغه شانتي د نورو ډلو جماعت اسلامي لاړه جمعیت العلماء اسلام لاړه نو هغوی هلته کې خپل تقریرونه خپلې خبرې ترې زه بل یو تپوس کوم ملب خان ته دا خبره مو کړه چېرې لکه د طالبانو متعلق دا دغه دی چېرې دوی د دې ځای نه ځي زه دا خبره کوم چې یو طرف ته مونږ په دغه کې د افغانستان جنډه په لاس کې نیولې ده مونږ د افغانستان د جنډې جامې اچولې دي مونږ د افغانستان د جنډې د لاندې مونږ وایو چېرې مونږ تحریک چلوو مونږ دا خبرې کوو او بل طرف ته مونږ وایو چېرې طالبان د شنو په افغانستان کې هم طالبان دي نو بیا تاسو د هغوی د جنډه د خبرې په لاس کې نیولې بیا تاسو لکه دا څه کوئ لکه بله یو خبره چې باډر یې خالي کړي که نه چې مونږ سمګلینګ ښه په ازادانه توګه باندې کوو نو زه ته اوس سمګلینګ کوي پس پلنګ یا یو بل ووي ما ته به شیمپو ځان ملاوېده اوس ما ته شیمپو ګران ملاوېږي چې دا به ما ته سمګلینګ کېده د هغې دپاره نورې تګلارې شته دي خو لکه باډر به څوک ساتي ګوره ته خیر د ورسره چې کومې دا نورې نکات دي ته دا ټول نکات دغه کا نو په دې باندې پس د هغې نه چې لکه چونکې مونږ ولس ته ټولې خبرې به ږدو چې ولس ته ټولې خبرې کېږدو پس د هغې نه بیا زه ګوره او زه په دغې به خبرې کوو خو لکه دا کومه خبره چې کومه ده خالد منصوره لکه ته اوس راځې ته غړومبي چې دا لومبنۍ مطالبه وه که نه چې کومه لومبنۍ مطالبه وه چې پوج د دې صوبې نه وځي نو پوج د دې صوبې نه وځي نو لکه څه به کېږي بیا به کې څه دغه چې کوم دوی وړاندیزونه دوی کړي که نه نو په هغې کې کوم څېړونکي د هغوی وایي چې یاره د ډېر کم دی چې د خیبر په جرګه کې مخې ته د راغلو تجویزونو یا غوښتنو په عملي کولو کې به په جرګه کې شریک نور سیاسي ګوندونه د دا ورسره ومني د څېړونکي دغه خبره خو هم کوي چې کالعدم شوی یو تنظیم دی لکه دې وخت کې دغه یو دهشتګرد تنظیم ګرځولی شوی دی خو چې بیا کله وزیر اعلی لاړ شي ګورنر لاړ شي نو هغه ځای کې بیا د هغې دغه ختم شو کنه ګورم خو تاسو په اول په پروګرام کې ویلو چې دا غي ویلیو په دې خبره تاسو ختمه کړه دا خو په حکومت هم په دې کې لکه کړي چې یو طرف ته چې کله د دوه طرف ته سره مذاکرات کې کوم حالات دلته کې دوی جوړ کړل الته کې چې کوم دنه بیا پوښ طرف ته دغه راګرځو ګوره زه دلته دا وایم چې په خلکو له پسترګو پټې نه دی خودل چې پولیس رالل پتا ډس کوي د صوبایي حکومت انډر کې دي وزیر اعلی په دې صوبه کې دی ته الته کې یا وفاقي حکومت شو یا چې کوم دنو بیا بس نور څه خبره نه وه پوه شو لکه دی وایي که نه د پی ټي ایم لخوا په خیبر کې ترسره شوي جرګه کې وسلوالو ډلو پوج طالبو داعش ته خبرداري ورکړې چې د پښتنو د سیمې نه دې په شپېتو ورځو کې وځي او غوښتنه یې کړې چې په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره د 2010 نه وړاندې د پاسپورټ او د ویزې اوښتو حالت ته بیرته په ځای کړی شي 2010 نه مخکې چې کوم یو دغه شوی ده که نه همدغه شان جرګې ویل چې قبایلي سیمو لپاره په بیلې وړیاوي او د صوبې په نورو برخو کې به یو یونټ بیلي د 500 روپو نه بره نه وي یعنې قبایلي کې به چې کوم دی نو بلکل به پرې وي او د نورو کې دا نور چې کوم دی مونږ چې کوم دی نو مونږ به 15 روپۍ ورکوو خو دې وخت کې چې ملک معاشي مشکلاتو سره مخ دی دا خبر هم نه منل کېږي چې دلته کې کوم د آی پی پیز معاهدې زه 15 خو ختمې شوې په کار ده چې نور دغه هم ختمې شي خو دلته کې په دې حالاتو کې دا ناممکنه خبره چې صوبه دلته کې تس نس تاله ترغو هېڅ هم نشته خیر ګوره داسې نه ده تو سرسله جواز مه جوړوه که نه چې ته ارسله جواز پیدا کې داسې کار دی چې لکه زه په کومه وطن کې ته کشمیر له تاولې بیا په 3 روپۍ یونټ کو چې هغوی راوتل هغوی احتجاج وکړو د هغوی دپاره تا سره شته د هغوی دپاره بیا حالات خراب نه وي زما دپاره حالات خراب دي ګوره دا خبره دې ټیک نه ده دلته کې چې زما کوم وسایل دي نو د وسایلو په مطابق خو ته زما دغه ومنه که نه چې لکه حساب قدر جوسه نه خو راسره ومنه زه ورپسې مخکې وایم بلکل نو زه دغه وایم چې هغه دې راسره ومني خو دلته کې چې کوم دی زما د بیلې زما د وسایلو
د پیسملې کې روزانه دا خبرې کیږي نو زموږ وسایل نو د پنجاب د پر وسایل شته نو د واخلي نه کنه نو چې د تر وسایل आवाज نه کوي چې چاته سوي نه ته وسره خپل پیدا دا یو نه کچې ته ورته نه دا د سیاسي خلکو دغه نه تا دلته وی چې پارلماني او غیر پارلماني دا خبره دا د پارلماني خبره نه کار چې دا پارلماني چلته ګورنرو وزیر اعلی ایمن خانو شرپو خانو نور خلک ولې دوی نو ورغلي سو دا خبره چې دا ټول نه نو چې دا ټول ورغلي ولې دا دوی نو وسه چې موږ بل دوی دا ټول مطالبه منو او چې کوم آئینی او قانوني مطالبه وي موږ ورته کینو قانوني به منو نه نو ولې هغه ته چې به مني څوک ته چې به مني په کار دي چې پیوي مني کنه چې وی مې مني ولې دا د جماعت اسلامي درمن نه مني او دا نه مني عجیب کار دی درنه مې منل دا سټایک کړي دا غي سم منل نو خو ما دا مطالبه کړی دي کنه نو وی منل بیا وګوره لومبي خو بیا دا غوي چې هغه منل شي کنه نو دا منلی نو دا وزیر اعلی ختم شو دا 15 ای پی پیز د پس ختم شو دا خو ګوره دا چې ختم شو نه دی خو هغه سره صدقه نشته ما ته څه پیدا راغله دا غاټي ګوره دا ای پی پیز لا ما ته څه پیدا نه راغلی چې کله ما ته سمارات کله ما ته شروع شي ما ته ارزانی راشي دلته کې یو صحافي دی هغه محمد پیم هغه وی چې په خیبر چرګ کې وزیر اعلی او گورنر په خپل شریک شول نو دې تنظیم ته اوس یو ریاستي سرپرستی ترلاسه شو او ځینې غوښتنې به ومنل شي صحیح ده خو دا پیښور پوهنتون استاد ډاکټر درویش افریدي وایي چې فکر نه کوم چې د جرګې د ځینو غوښتنو په عملي کولو کې به پی ټی ایم سره جرګه کې شریک نور سیاسي ګوندونه د ریاست مخې ته ودرېږي ښاغلي درویش افریدي وایي چې جرګې کې کمې پریکړې کړې دي نو تجاویز مخې ته روړي لکه امن په خپل وسیلو اختیار گاون سره آزادانه تګ راتګ او تجارت دا د پښتنو بنیادی غوښتنې دي خو د ریاست خو بیا خپل تګلارې دي او هغه فکر نه کوي چې د جرګې له خوا ټول په ټوله وړاندې شوی غوښتنې په ریاست ومني پیم وایي صحافي چې پښتون د حافظ مومن لخوا په جرګه کې دوی غوښتنې مخې ته راغلي دي او د پی ټی ایم په دې پوهیږي چې ټولې غوښتنې به ونه منل شي هغې په دې باندې پوهیږي چې به ونه منل شي د محمد ویم په وینا چې کله خو ما مذاکراتو خبره کوو نو د مطالباتو خبره کوو نو کله خو یو فریق چې خپل مطالبې مخې ته ږدي نو هغه ته دا اندازه وي چې د هغه ټولې مطالبې به نه منل کېږي اتیا کسان د هر ضلع نه دوی کسان واغشل د هر تنظیم نه د هر ګوند نه دوی کسان واغشل د اتیا کسانو یو سپریم کونسل جوړ کړ دغه سپریم کونسل چې دی نو دی به بیا د دوی به حل برداری کیږي او دغه سپریم کونسل به بیا لایحه عمل جوړي چې موږ لسه پکار دی ګور اوس پدې کې یوازې د پی ټی ایم خلک نه دي پدې کې د هر ګوند د هر تنظیم خلک دي نو آیا چې د هر ګوند او د هر تنظیم خلک دي ناغي به چې لکه دی کې د سیاسي د پارلماني سیاست چې کومه پارټي کوي د هغه خلک پکې وي ناغي به د سيزونو مني راغوي د سيزونو نه مني خو زه ته خبره کوم چې کومه مطالبه جایز دي نو د جایزو مطالبو پکار دي چې زمونږه حکومتونه د هغه خو منی ګورل ته کې محسن نقوی راغی وزیر اعلی مشر شو دلته کې چې کوم د وفاق سره دي وفاق په منی کوم چې د صوبې سره دي صوبه به منی صحیح ده خو زه په دې تانه ما ته پوسو کو چې دلته کې د دې صوبې نه ته پوجو باسي ور هغه ما ته کلیر کړه صحیح ده کنه او یا شپېتر وځ کیو نه وته نو دا یو ډیر غټ سوال دی چې شپېتر وځ کیو نه وته بیا به سره سکه پښتون به چې څنګه بار بار داخل کې جنگي بار بار داخل کې ډزای بار بار دوی په سر باندې سودابازی کیږي بار بار دوی په وګ باندې ټوپک خودل کیږي او بار بار چې کوم دی بس پښتنو ته داخلي یا پنجاب او دا سندي او دا بلوچي او دا پښتون او دا وسایلو د پاره د مفادات لپاره دوی یو دي څنګه چې د یو میزلاندې د یو چتلاندې دوی ټول راجمع شو وسم وخت خو د دې پښتنو مفاد غواړي نو دغه تنیدي دا اوسم د مسلې خلک دي شي ور لبخان اول د دوی کار سو دوی چې موږ مسلې پوینټ اوټ کوو ټیک شو زمونږ خلک روکتي زمونږ په وسایلو باندې خلک قابض دي زمونږ مطالبه دادي ټیک شو دا د دوی مطالبه او په دې باندې خبره بل مطالبه چې کوم د روښوي خبره ده یا کوم کورونه به درګه شوی دي دا غي پیګر او د حکومت د ریاست پیګر چې کوم دغه شوی دي د زمکه د اسمان هغه کې فرق راغلی لکه زه تاسو ته چې زمانه 15000 روک شوی دي حالته کې رجستر چې کوم دي هغه 2000 دي یا 2.5 دي دا فرق هم چې کوم دی دا د دې څنګه توین کیږي او څه دغه کیږي هغه دا سیده ګوره په دې کې څه خلک دا سیدي چیرې لکه هغه
په خپل خوخه باندې لکه خلکو نورو تنظیمونو سره شوي دي او دا غي تورم په ریاستي دارو باندې لګیدلې چې دوی سره دي په دې کې څه خلک داسې چې هغه ریاستي دارو سره دي خو لکه هغه په هغه په خپل حساب باندې کوي ګوره مونږ دا ویو چې د قانون بلدستی دی د قانون بلدستی دی د ریاستي دارو لپاره د قانون بلدستی وي او د عام خلکو لپاره د قانون انصاف لکه تاسو ذکر وکړه چې دا کوم شنګای کانفرنس دی صحیح ده مولانا پلرمان ورته مینتونه کوي چې دا روز تاسو د احتجاج نه ده اسحاقدار ورته مینتونه وکړه چې دا روز تاسو ده دغه نه ده اسلام آباد دی وخت کې ناوي شوی دی د 12 ملکونو نه وزیر خارجه راځي هر وزیر اعلی هر سړی لګي او د چین صدر هم راځي چین سره د کداري زمونږ سونه غټ تجارتي تعلقات دي نو دې ټیم کې چې زه په دغه کې دی چوک کې احتجاج کوم نه نو خیر دغه خو وزیر اعلی سره په خپل مخالفت کړي بیرسرګو د پښتونخوا چې څومره لیډرشپ ته تقریبا هغه ټولو کوم چې په جیل کې یا کوم مخروان دي هغه وای دا بکی دا بکی نو لکه دې ملک لکه دا کوم نظام روان دي دا نظام څوک کوي دا سپوچ کوي لکه د دې چې کوم دا سیستم روان کړی دی چې کوم روکتی نه څوک ټویټ کوي چې یو په امریکا کې ناست شهباز ګله ا د امریکای نه لګیا دی بل د کینیډا نه لګیا دی بل د بل ځای نه لګیا دی چې احتجاج وکوي دا وکړو کنه نو لکه دا کوم نو چې د ټویټر دی کوي په کار دار چې وزیر اعلی اعلان وکړي چې زبدي کې شرکت کوم زب خپل بزنس او زب مخ کې چې کوم دی د پرمختګ او د دې لپاره زه خبره ترې کوم نو په دې باندې کار کول پکار دی نو لکه دې په دې ورځ باندې د احتجاج اله فائنل شوی نه دی چې کیږي او خو نه کیږي دلته کارکونم چې کوم دی پاجيبا ششپنج کې چولې دي چې کوي ما خو ته توې چې د دوی خو ټول زور په پښتونخوا باندې دی او چې پښتونخوا والا وته هندبرګ راخ کنه زما په خیال باندې بس کو سو کې د امریکای نه کوي پښتونخوا هم د غلګوز ګوره لکه منظور پښتون چې سونه تقریر دی کنه ناغم غوري د پی ټی آی په اخ کې ډیر دغه تقریر سونه کړي چې راواله کنه لکه دې ته د وګوره وره تقریر چیرې دې سره دا ظلم کیږي دا ولي کیږي دا تاسو کومه دا خبر وکړه چې کله د دوی د جلسه نو جرګه نو شروع شوه نو ماته ته دا خبر وکړه چې دا منظور پښتين بیانیه چې دا انټي اسټابلیشمنت او دا پی ټی آی موجوده بیانیه چې دا انټي اسټابلیشمنت نو کچره دا دوانه د یو بل لاس ورکې نو بیا د دوی بیانیه چې دا د منظور پښتين به خبر شي او د پی ټی آی به سوشل میډیا شي چې د دوی سوشل میډیا ډیره زیاته سترونګ ده نو په دې وجه باندې هم د ملولین بیانیه چې کومه انټي سټایب نه خو دا عین په دایره کې نو زه ته خو دا خبره دا دوی خداین نه پسې وتلې دي خو چې بدمعشي کوي خو ما په دې خبره باندې پوښتنه چې کوم پارلماني سیاست کوي نه غوبه د پارلمان د عین د صوبایي حکومت د پارلماني نه لري نه خیر د دوی ته نشته د دوی چې ور د دوی خو مسلې ډېرې دي کنه بل خبره ده چې کوم د دوی مسلې ډېرې د دوی چې کوم بار لیډرشپ ته کوم چې تا یاد کوم چې د سرکل نه بار دی نو هغه ته اجازه ته چې هغه سوي نو ویلی شي چې کوم په سرکل کې دنه دي هغه ګوره په طریقه باندې خبره کوي په طریقه باندې کار کوي لکه ګوره بل په محسن نقوی په دوی پسې څومره خبرو کوي چې محسن نقوی راغی نو دوی ورسره مزیدار ټیک ټاک ملو شو ورسره دغه هم دغه په سربراهي خپل وسایلو لپاره صوبي وسایل په دې کې وسر نشي کېناستي چې دغه شانت کینی هم دا جرګه مخ کې دغه کې پرسو کې الف خانه کې ورسره کینی اومم نه ورکي یو کو وسره نه کینی اومم نه څنګه نه ورکي نو تا په خپل باندې معیشت خراب دي کنه ځکه نه ورکي نه نو معیشت خراب دي سر نورم روز تروزه خرابيږي چې ته دلته کې لګیاي چې په ډی چوک کې ته احتجاج کې دي سر خو نورم خرابيږي ډی چوک خو احتجاج ګوره چې وزیر اعلی سبو چې زما په ځان لشکار شي نو خو بس مطلب دا دی چې نه کیږي کنه ور ما خو ته چې دا غي فوکس د احتجاج فوکس خو په پښتونخوا باندې دی چې وسایل او افرادي قوت دواړه به د پښتونخوا استعماليږي نو چې کله دا دوه سيزونه د پښتونخوا استعماليږي پښتونخوا ولوي چې را نه مونږ نه کوو یا دا ټیم چې دا نه درټی کو یا مونږ چې یو نو لکه مونږ ته د خلکو سترګې راګرځي مونږ ته د خلکو ګوتې راګرځي نو تاسو په امریکا کې په یو ځای په بل ځای کې ناشتي او تاسو دا خبره کوي نو تاسو را شي تاسو یو کې کنه خزه استاد سره په دې باندې صدا غلي کنه چې بارډر لري کولو شي او تګ را تګ او د سمګلینګ چې کم کیږي دا درازي نو لکه من الف خان د بارډر د کولاوېدو دا خبره ده چې امن وي د دنیا ډیر ملکونه داسې دي چې د هغه بارډر داسې نه دی لکه ګوره په ته په دغه کې ګوره میډل ایست کې ګوره کوم زمونږ عرب ممالک چې دي د یو ملک نه بل ملک ته وړل ته بلکه بس صرف نو زه ته ګوره
کته په یورپ کې وګورم دا شته دا د بلجیم او دا دغه ور سره بارډر جرمني او یو شی بل شي چې لکه کوم ملکونه دي صرف یو کرله شانتي چې صرف دا په دې لګي چې دا کرله هغه دغه ملک ته دی غاړه دی ملک خو چې کله په یو ملک بدم دی وي او چې کله امن وی کله خلک هلته کې هغه مره اویر وی ایجوکیټ وي نو بیا دا خبره پکې ګور نن خالد منصور درې ملکونو د اعلان کو چې افغانیان زمونږ د ملکونو نوځي درې ملکونو دلته کې زمونږ داخل کوي چې نه دی مونږ تر پریک دی چې ګډوډي ورسوي اوس دغه ځای کې خو یو د طالبان حکومت دی الته کې چې کوم سیستم روان دی او بل چې کوم دی بل انډیا چې کومه ده دلته کې انډیا زمونږ لګیا ده والته کې غم استعماليږي ته دا خبره کې چې د دې ځنه داعش هم لاړ شي د دې ځنه د طالبان هم لاړ شي د دې ځنه د ورسره فوج هم لاړ شي او ته چې بارډر دم کولو شي نو دا تعین به بیا څوک کوي چې دا کم دی او دا کم دی دا کم دی اوس په دا هم دا به پوج کوي هم دا به د جنسي غس خبره کوم د دې په ضد باندې غوي جنگ کوي عملیات کوي دا ګوره دا یو لسلیل اپریشن شو یو لسخه یو لسلیل اپریشن مطلب دا دی چې دا خبره چې زنه لګه کنفیوز ده یا خو لکه د دیغه چې کوم په میډیا باندې خبر راغلی نو هغه سینه ده لکه کلیر کړی شوی او یا دا خبره چې دا کنفیوز ده ځکه چې په دې کې ډېر لوی تضاد دی په دې خبره کې کومه وایو چې مونږه امن غواړو مونږه د سکیور شو زمونږه وطن د سکیور شي زمونږه جماعتونه زمونږه مدرسې زمونږه اجرې زمونږه باغونه زمونږه وسایل د سکیور شي نو بیا به د خپل سکیورټي لپاره به بیا مونږ لګي کیږو خپل بارډر به مضبوطه و مونږ به ګورو چې لکه کم ځای کې زمونږه مسله ده چې مونږ هغه مسله هغه ځای کور کو او چې نه مونږ و چې د خپل کور دیوالونه یا ورک کولو پرېدم او زه هم چې ما کړ دې منو دا به څنګه یو لکه زه دیوالونه مو غورځوم او زه هم چې ما زه پړاګه باندې کیم نه ما او زه هم چې زه د پروم نه ما زه د محفوظ ما نو دا څه خو باندې کیږي زما په خیال باندې چې کله زمونږه کنن په دې بنو کې دا کوم واقعه شو کنه پولیس خډټ کې مقابله وکړه خو لکه دلته کې چې کم دي دا کومه پیښور جرګه کې بندام ناغلی کنه پی ټی ایم جرګې تیاری دا درې میاشتونه چې کومه دا شروع و دي جرګې د پارسي دا او په دې جرګې د قبل چې کوم دي منظور پښتين د ریاست مخالف او نهایت اشتعال انگیز بیانات چې کوم مه تراغلو چې یې جو دهشتګردي خواجيباجي به خبره علي دا غینه پس چې کوم دي پی ټی ایم دغه کالدم وګرځول شو او کالدم کېدو نه پس چې کوم دي صوبایي حکومت چې کوم دي د جرګې د رکاوېدو فیصله وکړه په د جمرود په خوا کې دغه متنازع ځمکه چې کومه ده په هغه کې کیمپ لګي د الته کې چې کوم دي د پولیس ریټ چې کوم دي او میدان هغه خالی که خو په بل ورځ سهار چې کوم دنو پی ټی ایم مسلح کارکنان هغه په پولیس باندې داو والا دا او بیا پایرنګ یې پیوکو او په جواب کې پولیس باندې شلنګ شو او په دغه تصادم کې د پی ټی ایم چې کوم دنو سلور کارکنان هغه مړ شو او پولیس خلکاران په دې کې خوم جوبل شو په دغه تصادم کې الیامین ګنداپور خپل چې کوم دی پی ټی ایم سربراه منظور پښتين سره ملاقات وکړو او جرګه کېدو مشروط اجازه تی ورک خو شرط به دا کې خو د جرګه کې به ریاست پاکستان خلاف په پاکستان ناین او پاکستانی پوج خلاف سناره نو وخلی کیږي خو جرګي چې کم دینو د تنظیم دغه جنډا هغه نه بلکې صرف پاکستان جنډا به چې کم دي راتلو اجازه وي خو د امن د قیام او د پښتنو درپیش مسلو باندې به خبره ترې کیږي پی ټی ایم غړو چې کم دینو دغه ټول شرایط ومنله خو جرګه چې کم دي د پاکستان د پاکستان خلاف برپور تقاریر وشلو او جرګي کې د پی ټی ایم او افغانستان جنډې چې کم دین هغه او ټول شي او پاکستان جنډا چې کم دنو هغه باندې وروړلو باندې پابندي و چې د پاکستان یار زموږ پاکستانی مغنی و یا هغه د پاکستان جنډا پکې نه پرېږدم ګوره د مونږ چې وګورو کنه د پښتنو غټ مسایل سدي زته ته د پښتنو غټ مسایل د دهشتګردۍ خلاف په جنگ کې د پاکستان شمولیت چې دا غي نتایج مونږ ته مخې ته دي ټیک شو دا لومبي مسله د چیرې لکه مونږه دا غي نه او هغه سره مخ دویم نمبر زمونږه مسله سره چې کله زمونږه اپریشن او شو نو په اپریشنو کې چې زمونږه کم نقصان وشو لکه زمونږه جانی او مالی چې کم نقصان وشو دا زمونږه دیمه مسله ده ګوره ټیک شو دوه مسلې شوې دریمه مسله زمونږ سره زمونږه دریمه مسله دا چې لکه مونږه دغه وشو لاړو دغه نه نقل مکانی وکړه مونږه آی ډی پیس شو په آی ډی پیس کېدو کې لکه ټول سوات راغی آی ډی پیس شو
دغه ټول وزیرستان او یو ځای بل ځای رال د آی ډي پیز شو. نو دغه زمونږ د آی ډي پیز چې دی نو دا زمونږ درېیمه مسله شوه. څلورمه مسله زمونږ دا ده چې یاره 80 کالو شو چې د قبایلو محرومې دي. اول د اف سی آر د تحت لاندې د هغوی ګیلې مانې وې چې یاره مونږ سره دغه شان سلوک کېږي. بیا چې کله هغوی زم شو نو هم هغوی ته هماغسې دغه نه کېږي. نو دغه زمونږ څلورمه مسله چې ده نو دا وفاق چې مونږ سره کومه د پاټه په انضمام باندې کومې وعدې کړې وې هغه هم را سره ونه منلې. 80 کاله چې وشو زمونږ محرومې د کوم زم ازلا چې د هغوی دي. شپږمه مسله زمونږ دا ده چې ان اف سی واړه په هغې کې چې وفاق کومه د 100 اربو روپو وعده کړې وه چې به مونږ لکه ورکو هغه تر دې دمه میلاو نه شوه. په قبایلي اضلاعو کې د انټرنیټ چې دی نو هغه ورته بحال نشو، هغې ته نور سهولتونه ور نکړی شو. امن امان صورتحال چې دی هغه هماغسې خراب دی او بار ریاستي پالیسي په دې خبره باندې بدلیږي. بار ګوره کله یو خبره کی کله بله خبره کی. بله په چک پوسټونو باندې ناروا سلوکونه چیرې مونږ سره ناروا سلوک کیږي. ته د کوم ځای شناختي کارت وښایه، زه به خپل ور کې به ولاړ یم او ما ته به وچیه شناختي کارت وښایه. دا داسې مسلې وې چې په دې باندې لکه د دوی هغه د پښتنو په تحفظاتو او خبره هم وه. خو آیا د دې خبرو دا کومې خبرې چې ما تاته د لس یادې کړې چې یاره دا د دې خبرې دي، نو آیا د دې خبرو علاج او حل دا دی چې زه به وایم چې پاکستان مرداباد؟ زه به د دې خلاف وایم چیرې لکه پنجابي چې دی نو هغه پلانې د ور ډینګرې دی. آیا د دې حل دا دی؟ د پاکستان جنډه نه پرېږدم. زه به پوج ته کنزل کوم نو دا د دې حل دی. زه به پوج له دمکې ورکوم نو دا د دې حل دی. زه به د پښتونستان اشارې ورکوم چیرې لکه پلاني ځای نه به زه کټ کوم او دې ځای نه به کټ کوم. نو آیا دا چې دی نو دا د دې حل دی؟ زه به د افغانستان جنډه په خپل ملک کې لکه نیسم او زه به وایم چیرې زه دې جنډې د لاندې دغه کوم. آیا دا د دې حل دی؟ که زه به په چې کوم چک پوسټونه دي زه به په هغې باندې عملې کوم، دا د دې حل دی. ګوره مونږ چې کومې مطالبې دوی وکړئ نو حل طرف ته مونږ یو قسم چرته خبر نه کړی چې د دې مسلو حل بسي. اوس مونږ د ټولو مسلو چې دی نو جړله چې ده مونږ فوج ګڼو چې یاره دا فوج چې دی نو دا د ټولو مسلو جړله ده او که دا د دې نه لاړو دا ټولې مسلې به حل شي. دا پاسبل ده. ګوره چا سره د دې خبرې ګارنټي نشته دی او نه ورسره څه روډ میپ شته، نه ورسره څه پلان شته چې په دې خبرو به زه کینم او په دې خبرو به زه راپاسم او په دې خبرو به زه مخ په وړاندې باندې لاړ شم. دا مسله په دې طریقه باندې حل شي. دا چا سره نشته. نو الافغان دا هغه څیزونه دي، دا هغه خبرې یاد ساتو. هغه د بنگلاديش صورتحال، هغه د سریلانکا صورتحال، ابولاس په اسلام آباد کې دغه شو د 245 تخت لاندې چې کم دنو پوجي بیا وروغخته کنه. دلته کې چې سیلاب راشي نو پوج، زلزله راشي دغه سیندونه کې پوج. خو دلته کې قوم چې کم دی بیا د خپل لیډر خبره نه مني. نو بیا هغه قوم چې کم دی هغه هجوم ابا بیا څوک را دغه کوي. لکه دلته کې نن دا ریپورټ دغه شوی دی، یو ریپورټ راغلی مثلا دا وویل شو چې 74584 پښتون چې کم دی نو دا مړه شوي دي. نو دا سراسر غلط دی. دا دهشتګردي چې کنه په پاکستان بر کې د مړو تعداد چې ټوټل دی هغه کې پنجابي، بلوچي، سندي او د هزاري د سکیورټي فورسز خلکار په دې کې شامل دي. نو داسې ویل شو چې تر اوسه پورې د پښتنو په ځمکه باندې 9300 بمي چاودنې شوي دي. نو دا وی سپین دروغ دی او په دې کې شاید چې کوم دی پاکستان ټول پاکستان کې داسې نه شوي. بل ځای کې ویل شو چې 7600 دا افراد چې کوم دی دا په جبري توګه باندې ورک شوي دي. نو جبکې د حکومتي ریکارډ مطابق چې کوم دی 2000 کسان چې د هغې په باره کې ګمان کېږي په هغې کې لوی تعداد چې کوم دی نو د ټي ټي پي سره د افغانستان متحرک یا د هغې سره په جنگ کې چې کوم دی نو لګېدلي دي. دغه شان دي د پولیو کارکنانو په باره کې چې کوم دی نو یو خبره په دې کې وشوله چې د علما چې کوم دی علما په دې کې مړه شوي دي. نو په دې کې د سوشل میډیا زبردست تنقید چې کوم دی نو هغه ما ته پکې ولیدل شو چې پی ټي ایم د وی چې ولې نه چې دغه مړه شوي کسان دغه پښتانه او دا ټي ټي پي ټول کمانډران پښتانه کنه لکه کم چې دغه کې دغه شوي دي. خو پی ټي ایم د جرګې مطابق چې کوم دی په دهشتګردۍ په دغه کې چې کوم دی د اپریشن 50 لکه خلک چې کوم دی نو دا بې کور شوي دي. خو دی ونه وی
چې 90% کورونه چې کم دي هغه خلک واپس تللي دي کورونو ته چې د هغوی کچه کورونه مسمار شي نو هغې له پاخه کورونه ورکړی شو دا غږ یې پکې ونه کړو لکه په لوی تعداد کې چې کم دي نو دغه عوام هغه آباد شوي دي او اوس واپس خپل قبایلو ته چې کم دي تللي دي دا لکه دا د هغوی د ریپورټ مطابق دې کې دا ګوره زه تا ته خبره کوم که مونږ دې کې آی ډي پیز یادو که نه نو آی ډي پیز د سوات هم آی ډي پیز وو هغې د دې ځای نه اوچت شو چې کله اپریشن ختم شو هغوی واپس خپلو کورونو ته لاړل د سوات آی ډي پیز کې او د وزیرستان په آی ډي پیز کې فرق دی کو الته کې اومقسې مسله وي ولته کې خلکو باغونه ړنګ شوي یا د خلکو کورونه ړنګ شوي یا اوس ګوره د تیرا خلک چې دي نو هغه په دغه باندې تر اوسه پورې هغوی په احتجاج باندې دي داسې ډېر خلک دي چې هغوی ته معاوضې نه دي میلاو شوې د هغوی د هغې د نقصان هغې ته معاوضې نه دي میلاو شوې خو د هغې ته د نقصان د معاوضو د نه میلاوېدو نو موږ دا خبره کولی شو چې یاره لکه ټول خلک چې آی ډي پیز کومونه هغه اومقسې بې سر و سامانه پراته دي او نه موږ دا ویلو چې ټول چې دي نو هغه په خپل خپل ځای باندې ټاک دي نه د دوانو کې فرق دی که چېرې هغوی د سوات خلک یا د نور ځایونو چې کوم خلک وو هغه تللي دي په خپل ځای باندې دي خو چې کوم خلک په خپل ځای باندې نه دي تللي نو هغوی ته مسلې شته نو پکار دی چې موږ هغه سپیسیفیک ځای یاد کړو هغه مخصوص ځای یاد کړو چې ګوره د پلاني ځای کې آی ډي پیز خلک کډوال شوي وو او هغوی ته تر اوسه پورې نه معاوضه میلاو شوې ده نه ورته د هغوی دغه کورونو هغه نقصان ازاله شوې ده هېڅ هم نه شوي نو دغه غریبانان چې دي هغه په تکلیف کې نو زه اوس ټول فکر چې راواخلم چې یاره 30 لکه یا 50 لکه کسان چې دي دا کډوال شوي دي نو بس بیا به خامخا دا خبره پکې په ترس کې راځي چې او کډوال شوي هغه واپس لکه حقیقت باندې که نه چاته کورونه نه میلاو شي موږ هم راپورټ کړي دي څوک چې کم دي نو اوس هم کډوال دي خو ډېر خلک چې کم دي نو غورې پخو کورونو ته لاړل اوس لکه تا د اتیا کیمپونو خبره وکړله نو دغه اتیا کیمپونه کې هغې کې د علاقې او د قوم لکه دا وایي که نه چې 3 زره خلکو لشکر دې جوړ کړي نو دوی به یو ملي لشکر وکړي که نه نو دې تعداد چې کم دي چې دا اتیا کسان یو 3 کسان دغه کې نو دا 240,000 دا به تعداد شي نو فوج او طالبان او داعش چې کم دي نو دا د شپېتو نه صبر وکړه دا اتیا کسان نو څومره کسان به دغه کې 3 زره کسانو لشکر دی دغه کې 3 زره کسان ښه په 400 نه به ته 3 زره کسان روان کې هغه به فوج سره جنګېږي ته به د مردان نه 3 زره کسان روان کې فوج دا دوی دا لبخانده سره په خیالي خبرې دي په دې کې لکه داسې څه دغه نشته دي او نه لکه دا د تصادم خبره ده په کار دا چې خو دا لکه دې ته ورته چې ښه 2 میاشتې د شپېتر ورځو کې ونه ځي د شپېتر ورځو کې تو نه ځي نو شپېتر ورځو نه ګوره یو بعضې خبره چې کومه ده چې مشري کې دغه کې مطالبې حقوقو زمونږ د وفاق سره زمونږ د صوبې وسایل په کرپشن باندې خبره وکړه چې دلته کې وزیر اعلیګانو څونه کرپشن وکړو دلته وزیرانو څونه کرپشن وکړو هلته کې چې کوم دی نو بیا د خپلو کسانو به هر ځای کې د خپلو کسانو د مفاداتو به خیال ساتي او راځي به په فوج باندې به چې کوم دی نو بیا تنقید کې لکه دلته ما داسې امپیګان ولیدل داسې مینیګان مو ولیدل چې د هغوی څه درک نه لګي د هغه اوس کرپتیان دي نو ګوره نو ته بیا هماغه ځای له لاړې که مونږ بیا په دوی باندې خبره کوو نو بیا خو به دا خبره بل ځای ته ځي مونږ دا خبره کوو چې لکه د مطالبات څه دي او د مطالباتو دپاره حل څه دي ګوره د مطالبات بېله خبره ما خو ته ته وي چې که مونږ د مطالباتو په ترڅ کې صرف کنځل خلکو پسې کوو یا بدرد وو نو د دې نه مونږ لکه نور ملک له دغه ورکوو ګوره یو مخصوص ډله به راپاسي هغه به خبره وکړي لکه اوس مثال په تور باندې ته راپاسې او ته دلته کې په دې مایک باندې په یو مخصوص ته فرض که په استادانو پسې بدرد شروع کړي په استادانو پسې نو تا سره یو استاد بد کړي یا تا سره یو ټریفک والا بد کړي تا سره یو پولیس والا بد کړي او ته ټوله محکمه هغې پسې خبرې کې نو ټوله محکمه یې د ځان دښمنه کړه هېڅ بېسه لکه ستا کار دی یو کس سره دی د یو دغه سره دی او ته لګیا شوې په ټولو پسې نو دې کې لبخان ډېر زیات خلک چې او مخکې به ځو خو لکه تنقیدي نظر ته سبا انشاءالله ژوندي نو هغه اړخ به هم ګورو که نه لکه بارډر خالي کول چې کم دی زمونږ پولیس سره هغه وسایل نشته چې زمونږ پولیس هغه دلته کې د مقابلې جوګنې دي هغوی ته تا نه دي ورکړی او بارډر چې خالي شي ارګاجه به شي هر سړی به ځي او راځي پته به پکې نه لګي ته زما زوره د پولیس نه خو تا لاس پې کټ کړل هغوی خو روان دي بس ځي در نه ته په دې خبره پوهېږې ډېر ریټایرمنټ نه په چوټۍ باندې ځي نور صوبو ته به ځي کوم چې پي ایس پي افسران دي خو به تا نه ځي صرف دا خپل چې دا به سره پاتې چې د چا د تلو دغه نه کېږي دا د څه د وجې دا چې دوی ورله اوس دا به د چیف سیکرټري په ترو باندې به هغه به آی جي پي ته چیف سیکرټري به آی جي پي ته اډر ورکوي چې داسې وکړو داسې مه کوه ما ته راپورټ پیش کوه دغه که هغوی یې د هغه د لاندې کړلو د دوی پوسټینګ ټرانسفر چې دی دا ترو سمري کېږي
آی جی پی به سمری چیف سیکرټری ته ولېږي، چیف سیکرټری به بیا وزیر اعلی ته ولېږي، وزیر اعلی به وګوري چې ټیک دی که ټیک نه که کم پکې ښکته برکول دي سیم سیکرټریټ په دار څه کوي او واپس پې ورلېږي. دا اختیار چې دا د آی جی پی سره و هغه اختیار د هغې نه واپس دوی واغشته. ورته داسې کار دی چې دلته کې زه دا وایم چې دلته کې 11 کاله خو دې خلکو حکومت وکړه که نه، د دې صوبې د دې خبرو چې لکه تا نه مې اوس وختي وویل چې 15,000 سکولونو ته به تالې لګوي، 16,000 نو زه یم چې دې 16,000 سکولونو استادان چې کوم دي دا د اسمبلۍ ته تالې ولګي، دغه اسمبلۍ نه ده، دا د ټولو مسلو جړله ده. لکه څه چې د هغې مطالبات دي د آل پرایمری ټیچر اسوسییشن د دوی اپګریډیشن دی، د دوی د په پرایویټایزیشن باندې د دوی تحفظات دي، د دوی په فند باندې کوم دغه د فند چې دی د پنشن فند په دې باندې دوی چې 35% کټ لګي، سی پی سی سبل سپند دی په هغه باندې د دوی نه سب پیسې کټ کوي. نو د دې ټولو مطالبو د منلو لپاره هغه لګي کیږي او چې زمونږ د مطالباتو منل شي ګینه په 15 را روان 15 تاریخ په 16,000 سره پاسه سکولونه چې دی پرایمری په پښتونخوا کې دې ټولو تباغوي تالې لګي او په دې کې کم لاک کم وبېش چې کوم استادان دي نو دا به ټول د اسمبلی مخې ته به احتجاج کوي یا دا به کېشته چې سکولونو کې باترومونه نشته او به نشته دغه نه دا کار به خپل یې خدا د دې په کارو چې د احتجاج شدید لپاره دغه کوله کې قومي مفاد چې کوم دی کنه هغه خو بیروکرات دی، خو هغه سیاسي دی چې په خپل سر راشي نو بس میدان ته بروزي دا چل واغه چل دی. نن ورشه لکه قانون کې یو سکول دی کنه ما مخکې ذکر کړو د استاد او زمیدار ترمنځ جګړه و، زه پکې تلم ولې جګړه ده، زمیدار وې دي د ماشومان زما پټی تر علی کې استاد ته هم ته ولې پرې دی ویل ته باتروم نشته نو چرته دا کم پډاګي غلام قادر کې کورونو ته قبرونو ته لکه دا یو مرګري دغه کړي دغه و چې راشه زمونږ د سکول حال تاسو وګوره، هغه چونکې د سکول نوم نه دی ورکړ، هغه خو ډېر سنگین الزامات لګولې دي. هغه و چیرې دغه ځای استادان چې دي د سکول نوم نه دی ورکړل چې یاره استادان ټول ورځ په پټي کې وي او ماشومان چې دي د سکول چې کوم سامان دی هغه غیب کړی شوی دی نه وي او د هغې په ځای باندې صرف د نمونې په توګه باندې زاړه سامان چې دی هغه کېښودی شوی دی. نو هغې وایي چې لبخان دې راشو د سکول وزټ وکړو خو بدمرغي د سکول نوم چې وایي بیا به وشي دا بعضې نمونې والے سکولونه چې کوم دي دا ښودل پکار دي ډېرو مو ښودل لکه موږ د جنګې ته لاړو په کاغذونو کې ګوره پرایمري نشته دی. ګوره ګرلز کمیونټي سکولز چې د شپږو میاشتو نه د هغې غریبانانو تنخواګانې بندې دي، دوی ښه ټیک ټاک کنټریبیوشن کوي. کنټریبیوشن په دې سنس کې کوي چې دوی لګي کېږي او هغه کم ماشومان چې د سکول نه بار نو چې کوم ځای کې سکول نه دوی لګي کېږي دوی دا دوی سره ماشومان او دا ماشومان د دې چې د شپږو میاشتو نه تنخوا نه خو هغه اعزازیه چې کوم ورکوي هغه اعزازیه د شپږو میاشتو نه پس ځینو کې د ډېر وخت نه دغه اعزازیه بنده ده او دا غریبانان هم دغه سیناستي. نو سرکار یو طرف ته و چې موږ سکولونه چې دا پرایویټ پارټنرشپ ته بوزو ځکه دې کار نه سکولونو کې باترومونه نشته، د سکول اوبه پکې نشته دی. هغه ستاسې خبره خالي منصوره پوج ورته دا وایي لکه ته چې لاړ شي ډي چوک ته نو این خلي نو په پوج پس این خلي نو زما دې صوبه کې خو هم وسایل شته که نه چېرته استعمالیږي چې هغې ګوره د سکول لپاره فنډ نشته، د صحت دپاره فنډ نشته، د سړک دپاره فنډ نشته. هغه یو خبره کړې وه چې د غریبانانو له به سولر سیسټم یې ورکوو، اوس خلک بار بار تپوس کوي چې دغه سولرو څه چلو شو، سولر یې کوم دي نه مدرسو له غسل یې ورکړي که نه شپېته دغه و. زه نن ام پی افتیار خان سره ما یو ملاقات کړو نو هغه وایي چې سکولونو له هم ډېر زر ده چې فنډ راشي، د زکات د دفتر مسله مې وړلې وه نو هغه وایي چې ډېر زر به بخال شي اوس په چرمینان هم جوړ شي. نو دغه یو خبره ترې چې کوم دی نو دا ورسره وشولې او ټرانسفارمرو لپاره به موږ وي چې 8 کروړ روپۍ کړي شي، هغه 8 کروړ نه دي هغه 1 کروړ دي خو هغه ټینډر بیا واپس شوی دی تا ته پتې ښه. نو خیر دی خو داسې خلک ام پی ایګانو له تلي چې یاره تا موږ له ټرانسفارمر نه لګې او تا له پیسې راغلي نو پیسې ولې نه راغلي هغه کوم هغه نوټیفیکیشن چې هغه بیا واپس شوی دی. داسې خو ډېر پیک نوټیفیکیشن هم ګردش کوي. نو دا تا ته زه معلوماتي خبره کوم چې دا 8 کروړه نه وي دا 1 کروړ وي او دا 8 کروړه چې نور وي نو دا نور ترقیاتي کارونو کې لکه د سکولونو دغه خو هغه ریلیز شوي نه دي لا دا 1 کروړ هم لا نه دي ریلیز شوي. نو ټینډر تللی دی اوس واپس دوی په بیا کېناستل چې موږ به نوخار ته مردان ته ځو. بیا خو ګوره تاسې د صوبه حکومت نه ګیلې نه هغه پیسې واپس شوي دي به دا ګوره معلومات وکړو نو لکه دوی غږ هم نه کوي که نه ام پی ایګان او ایم ان ایګان له پکار دي چې خپل صدقه کوي چې موږ له لاسه نه دي راغلي لاس ولا
نو خبره دغه شی گردش کوي نه ورکر ته پته لګي بس هغه په خپل هوایي فایرنګ چې دینو د مختلفو ځینو د هوایي فایرنګ متعلق شکایت راځي چې هوایي فایرنګ په دې حالاتو کې مسو کوي فایرنګ کوي دا څنګه خلک یاره شته ای سوال چې کوم دی ای سپروش هم تختیدلی 400 نه نشته دي نه ولې دا خیر د ماړه خلک به هوایي فایرنګ خیر د مختلفو ځلونو دغه شکایت راځي په دې بازو کلی کې رواجونه دي هغه به پیټه کارتوس وروړي د جنگ په ټیم کې اوسم پکې شته دي کنه اوسم شته کنه یار شته کنه اوسم شته د میزاډر یونین کونسل ته لاړ شه داسې دی دواویل اړخ ته لاړ شه د سین ناغاړه لاړ شه هغه خلک چې کم دي تمانچی ماشوم به چې کم دي په بڑا کړی دي او بس ډومبي به کار دا وي چې زه به دونه غټي کارتوس اخلم ازو په دې باندې ډزې کوم پرون په پنده کې یو ماشوم دی د ول سکالو الک دی هغه د مرګري وادو هغه په واده کې تاسو بڑے سرایت شو هغه تماچه په بڑا کړو چې کله رښتنه هغه ته او چلے دغه په خپل لګیدا او خپل سره دغه کم لته چې کم رکتلې د هغه رګ ولګید هغه وینه نو درې دغه نه په هغه رسید امر شو د خپل دړه لکه دا نه چې په سر لګیدل یا پړ لګیدل په خپل باندې لګیدل په خپل ځان په خطا کې لګید دغه ته ورسید بهرحال خدای ډېر خوري خبرو کړې نوې ځوان کولودیار چا تمانچه چې کم دینو بس په دغه کې ورکړي د هر چا نه داسې پروزینو داسې واقعیت نورم نه لکه احتیاط پکار دي چې داسې دغه کې احتیاط وکړي کنه لکه الف خان اسی به سبه تمانچه خبره کړې دي اجت سدي دست اجت سدي لکه څه چل دي هر سړی د زرم په دې حالاتو کې لکه خالد منصور مون خو سار نه واله د ماخامه پوری د روټه ته طلبګار یو ګره او په دې کې داخل کډز کې ورشه دي غریبانو د جن ته ګوره روزګارونه نشته ګرانی روستر وزه زیاتیږي غونډه ټیکس روانې دي د ګملو خبره بل د تبه کړي وا اوس یې 200 روپے ورته پرې خولي نو 1000 روپے ته واغستې او دې ورته ویلو چې دا به تاسو اخلي ناوی وی چې په 300 کېږي د شپې چې دوی تللی دي کنه ورته ګملې خودلې دي نو چې سار راغلي د چټونه نو بیا یو څو تاجران چې کم دی اپیاس صاحب وداس یو څو نو هغه کې چې کم دی نو بیا ورته دا خبره شوې ده لکه دا کم غونډه ټیکس روان دي ډیره زیاته مننه کوم خالد منصور ډیر نن موږ سره ډیر ټاپک پاتې شو چونکې په جرګه په پښتنه سیمه په دې پښتونخوا حکومت زموږ په وسایلو باندې ډیر باس مباحثه کیږي ګران اوریدونکو موږ دغه باندې چې سپیډر نه غوګو تختو وخت نه ګورو منډه وخو خلک موږ په مختلفو طریقو باندې استعمالي ازمون په ګوټو پک دي خپل ځان احتیاط وکي دا خلک چې کوم دي الته کې خپل کې یو وي خو مسائل موږ ته پیدا کوي جنگ جګړه موږ ته پیدا کوي په دې باندې ډېر احتیاط وکړئ ان شاء الله خو جوندو نو سبب بیا د پروګرام سره راځو په دغه شعر سره اخلم اجازه چې ګوت قلم کومه قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین دې کوي الله پامان ډېر زیاته مننه لقان شرپو د بجلی زما چې څومره خلک دا سلورمه غنټه د چې دلته کې نشته دي او دغه نشوالي د وجه زمونږه کوم دغه چې نو هغه بار ټریپ کیږي بهرحال مونږه اجازه تخلو ګران اوردونکو زمونږه په نړۍ پروګرام کې کدا څه خبر استاسو په سماتو باندې بدلېږي دغه بخنه غواړو کوم مرګري چې مونږه ته په پروګرام کې میسج یا کال کینو مهرباني دی چې لکه دغه ټیم کې د مونږ نشو شاملول دغه نه مخکې ټایم کې تاسو مونږ سره دا کوي غړي حمید ګل میا د سکول چې کوم دی نو دغه مرګرو ته خواسته چې تاسو پروګرام خو خامخا اوره نو تاسو واپس یو وایس میسج وکړئ په هغه کې مونږ ته دغه سکول ډاټا چې د نوم او دا پوره مونږ ته دغه کې او په دې موبایل نمبر باندې تاسو مونږ سره خپل رائے چې دغه شریک کولی شئ 0300 916 381 0300 916 381 تر سبا اتونه تر نه پورې خپل قربا خالد منصور او لفخان شرپوله اجازه ورکړي په خپل دعاګانو کې میات ساتي د لوی الله پامان